الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله اما بعد. محترم اوریدونکو، حدیث کی راضی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی افضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم. غور روجی د رمضان د میش نرستا هغه د محرم د میش روجی دی. محرم میش د اسلامی کال اوله میش ده. موږ ته بده کې دا ترغیب راکړل شوی دی چې بده کې عبادت وکړي، روزي به کې ونیسي. لکه دغه حدیث کې تیر شو چې د رمضان نه وروسته د محرم د میش روزي نیول دا غوره روزي دي. لیکن افسوس دا ده چې بده میش کې ډیرو خلکو بدعت جوړ کړي او د ځان نه پکې رسم او رواج او قسمه قسم خبرې په دې کې داخل کړي دي چې هغه د قرآن او د حدیث نه خلاف دي. بلکې دا میش دا خلق دا د مصیبت او د غمونو میش ګڼي. بس دا د غمونو میش ته او د مصیبتونو میش ته او دارنګې د دې مصیبت ښکاره کولو دپاره بیا پکې لباس هم بدلی، تور لباس او تورې کپړې اغوندي. دا د دې اظهار دپاره چې دا د غم میش ته او دارنګې په دې میش کې دی جاړي او ځان هم پکې وهي او قسمه قسم جلسې او جلوسونه راوباسي او دارنګې د اعزاو هغه مجالس د تعزیه هغه قسمه قسم مجالس دی منعقد کوي او دیو دا وکي چې موږ د مینې او د محبت هغه اظهار کوو، حالانکه چې د نبی صلی الله علیه وسلم نه په دې باندې څه دلیل نشته دی او د ځان نه دیو قسمه قسم خبرې جوړې کړي او دا خبرې کوي چې د یزید لښکرو کربلا په شهداو باندې اوبه بندې کړې وي، نو د هغې په بدله کې دیو رالګي قسمه قسم شربتونه جوړوي او په مختلف ځایونو کې دا شربتونه تقسیموي او د خلکو ذهنونو ته دغه خبره نه باسي چې د کربلا په شهداو باندې اوبه بندې شوي وي، نو د هغې په بدله کې اوس موږ دغه اوبه تقسیمو، دا شربتونه تقسیمو او دارنګي داغو د ایصال ثواب په خاطر باندې قسمه قسم خوراکونه تیاری او قسمه قسم د مشروباتو هغه اهتمام کوي. محترم د دې هیڅ ثبوت نشته دی. زمونږ دین دا صفا دین دی. موږ ته رسول الله صلی الله علیه وسلم دا ویلي چې بس په دې میاشت کې روجي ونیسئ. دې خبر ته څه ضرورت دی چې سړی رالګي د غم اظهار کوي، په ځان باندې راږدي او کله ځان په زنځیرونو باندې واله او کله په چاړو باندې واله او کله په یو شي باندې واله او کله په بل شي باندې واله. د ځان لاسې په زور سزا ورکول دي او دا د الله رب العالمین د رضا او د خوشحالۍ سبب نه دی. او دارنګې نورې خبرې به کې د ځان نه کوي او ځینې خلک به کې هغه روایتونه پیش کوي چې هغه منګړت روایتونه دي چې چا په دې ورځ کې د عاشورې په ورځ باندې چا په خپل اهل عیال باندې پراخ خوراکونه وکړه، نو ټول کال به الله رب العالمین په ده باندې پراخۍ راولي. او دا روایت دا د دیو په منځ کې ډېر زیات مشهور دی، لیکن د دې څه ثبوت نشته دی او دا شیعګان دا ټول کوي. لیکن محترمو موږ به د هغو نه څه ګیله وکړو؟ زموږ مسلمانانو کې هم داسې خلک شته دی، تاسو په دې کلو کې لیدلي او په دې ښارونو کې هم داسې شته دی چې د هغو ذهن ته هم دا خبره ننوتي چې دا میش دا د مصیبت میش ده، دا د غم میش ده، نو بیا په دې میش کې ودونه نه کوي. یوه میش په وروسته کو دی بلې میش ته، په دې میش کې واده کول نه دي پکار، ځکه چې په دې کې مصیبتونه دي او دارنګې غمونه دي، دا د هغې میش ده. محترمو دې نه ځان ساتل پکار دي، دا سوچ او فکر کول نه دي پکار. بلکې ځینې خلک پکې داسې مي چې د عاشورې په دې ورځ باندې بعضې مساجدو ته ځي، بعضې جوماتونو ته ځي، د هغې زیارت کوي، دارنګې قبرستان ته پکې ځینې خلک ځي، قسمه قسم خیراتونه
او دارنګه صدقې پکې کوي. نګورئ محترمو، رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی من احدث فی امرنا ما ليس منه فهو رد. چا چې یو کار په دې دین کې پیدا کو د دین نه نه هغه مردودي. زمونږ دین دا صفا دین دی، دیوالو ته ضرورت نشته، دارنګه دا تور لباس اغوستل د دې څه ثبوت نشته، او دارنګه دا سوچ کول چې دا مش او دا ورځې د مصیبت او د غم ورځې دي، دا هم غلطه خبره ده. دا ټول د الله رب العالمین هغه ورځې دي او دې میاشت الله رب العالمین عزت ورکړي. دا د عزت میاشت موږ ته رسول الله صلی الله علیه وسلم په دې کې ترغیب راکړي چې په دې کې د روزي ونیولې شي. الله رب العالمین دې موږ د نبی صلی الله علیه وسلم صحیح تابعدار جوړ کی. وصلی الله علی خیر خلقه محمد و آله و صحبه اجمعین. دعاة للهدى دنيا ودينا على منهاج خير المرسلين وبالحسنى نشق سبيل رشد إلى جنات رب العالمين.